تاسو ولې ګورئ نه چې په دې احادیثو کې په ذخیرة الحدیث کې د قیامت د عالمي مونږ ته چا بیان کړي دي؟ چا راته بیان کړي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته بیان کړي دي. ولې د عربو مبارک کې دا پیشنګویي نه ده کړې چې په آخر وخت کې به د عرب واپس زمانه جاهلیت ته بلاړ شي، یعنی دا خلک به واپس شرک اختیار کړي. تاسو نن وګورئ د عربو په سرزمین باندې واپس شرابخانې جوړې شوې که جوړې نه شوې؟ جوړې شوې که نه؟ تاسو ونه کتل چې د عربو په سرزمین باندې د هندوانو دا بندرې مندرې جوړې شوې که جوړې نه شولې؟ جوړې شوې که نه؟ دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نن نه څه کم 1500 کاله مخکې دا پیشنګویي کړې ده او نن هغه ښکاره شوې ده. ښکاره شوه که ښکاره نه شوه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا پیشنګویي هم کړې وه چې آخر وخت کې به د آخر زمانې د قیامت ته نږدې دا علامه ده چې په عربو کې به بارانونه زیات شي، په عربو کې به واورې واورېدل زیات شي. تاسو وګورئ په میډیا باندې په عربو کې بعضې علاقې داسې دي چې هلته واوره وورېده، دا درېم کال دی چې واوره پکې ورېږي، هلته بارانونه زیات شو. څومره سیلابونه هلته راغلي دي. دا د نن نه 1400-1500 کاله مخکې زمونږ او ستاسو پیغمبر دا پیشنګویي کړې دي. دغه تمام فرقې چې څومره دي، اکه قدریه دي، اکه جبریه دي، اکه مرجئه دي، اکه معتزله دي، اکه خوارج دي، اکه روافض دي، د دې تمامو فرقو باره کې نن رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې پیشنګویانې کړي دي او هغه نن هغه د ظاهري او ښکاره کېږي.